الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد للحد درسونه روان دي مغربي فکر فلسفه بیانېږي. پرون موږ ویلو چې د علم الکلام دویمه مرحله په دې کې د مختلفو فرقو ظهور پکې وشو او دغه شان د هغې کې څه وضاحت مخکې موجود و. پروني درس کې وعده او وعید باره کې هم څه مختصره درس شوی دی. زموږ د نن درس عنوان او خلاصه چې دا کوم شیعه حضرات چې دی دوی د اثنا عشریه ورته ویلی کېږي او شیعه امامیه هم ویلی کېږي دی ته. اثنا عشریه ورته په دې بنیاد وایي چې دی د 12 ائمه کرامو د څه شي د معصوم کېدو قایل دی. دوی وایي چې دا 12 امامان چې دا معصوم دي، څنګه چې انبیاء کرام معصوم دي داسې دوی هم معصوم دي. په دې باندې 14-15 اعتراضات هم دي، انشاءالله به هم نن کوو. د دوی نومونه څه شی دي نو دا زده کوئ مولوي صاحبانو، ښه دا ضروري دی. په دوی کې اولنی امام د نبي علیه السلام نه وروسته چې دوی په امامانو کې ګڼي حضرت علي رضی الله تعالی عنه، دویم نمبر چې دی حضرت حسن رضی الله تعالی عنه، دریم نمبر چې دی حضرت حسین رضی الله تعالی عنه دی، څلورم نمبر چې دی حضرت زین العابدین رضی الله تعالی عنه دی. هغې نه بعد د هغه زوی چې دی اوس ترتیب دلته بدل شو، اوس د ټول د په اولاد کې راځي، د زین العابدین رضی الله تعالی عنه په اولاد کې راځي. د هغه زوی چې دی دا محمد باقر رحمت الله علیه دی، او بیا د هغه زوی چې دی جعفر رحمت الله علیه دی، بیا د هغه زوی چې دی موسی کاظم رحمت الله علیه دی، بیا د هغه زوی دی علی رضا رحمت الله علیه دی، بیا د هغه زوی دی محمد تقی رحمت الله علیه دی، بیا د هغه زوی دی علی نقی رحمت الله علیه دی، بیا د هغه 11 نمبر دا د حسن عسکری رحمت الله علیه دی، دا په 260 کې وفات شوی دی. بیا د هغه زوی دی محمد مهدی، دا ویل کېږي چې دا اوس په غار کې څه شی دی دته محمد قاسم دی، مهدی لقب دی، نو دوی دا اوس په غار کې ننوتی دی. په دې باندې علامه تفتزاني رحمت الله علیه د بطلان 3 دلایل پیش کړي دي چې بھائی امام ظاهر پکار وي، نه چې څه شی وي په یو غار کې پټ شي. ځکه دې وخت کې اوس ضرورت دی چې امام راښکاره شي او دنیا د کفر او د ضلالت نه پاکه کړي په هغې باندې. او دغه شانته کې چې دی بیا امام د نورو نه افضل ګڼي او بیا صرف د خپل امامان ګڼي، نو بیا بلته په دوی باندې موږ 12 اعتراضات وکړو. دا زموږ د درس نن عنوان او خلاصه ده. مولوي صاحبانو کتاب ته څه ناڅه متوجه کېنئ، ځکه چې دا د شیعت موضوع هم داسې یو اهمه موضوع ده چې څه ناڅه دې باره کې ستاسو علاقه ورسره وي. سبا څوک سوال وکړي، الحمدلله موږ د ټولو موږ د اهل بیت او د ټولو صحابه کرامو سره څه شی مینه لرو، محبت لرو. دا زموږ د ایمان جز دی. د ده نه بغیر زموږ ولې موږ په هر مونځ کې په اهل بیت باندې درود شریف نه وایو؟ هر یو مونځ کې موږ په اهل بیتو باندې درود شریف وایو. هغوی سره زموږ ایمان، دا زموږ د ایمان حصه ده مولوي صاحبانو. خو دا خبره هم نه ده چې تاسو ووایئ چې دا 5 تن پاک دي، نعوذ بالله، او دا نور صحابه کرام تاسو څه کوئ یو طرف ته کوئ. نو داسې نه ده. زبنګه د عقیده او نظریه ده چې ټول صحابه کرام الله تعالی ته مقبول دي او الله تعالی دا ټول څه شي دي، دا جنتیان دي. د هغوی خپلو کې اختلاف نه و، هغوی خپلو کې څه وه مینه محبت و. لکه بېګا ما یو بیان اورېدو اویس قرني رحمت الله علیه په باره کې نبی علیه السلام حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته او حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته ویلو چې تاسو هغه نه به دعا وغواړئ. دی به حج ته به هم چې تلل دوی به ټول یو ځای تلل. حضرت علی رضی الله تعالی عنه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره مینه محبت و. هسې خپل د اولاد نوم ابوبکر دی، د عمر رضی الله تعالی عنه سره مینه محبت و، خپله لورې هغه له ورکړې وه. تاسو سوچ وکړئ دونه د مینې محبت خاوندانو او داسې د مینې محبت ژوند دی کوو. دی د باغ فتق واقع ذکر کوي چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فاطمه رضی الله تعالی د میراث ورنکو، حالانکه د باب فتق چې کوم ترتیب را روانو امالفه و. ایمن انشاءالله په خپل وخت به خبره کوو امالفه و څنګه ترتیب سره چې د الله محبوب خرچه کوله قشاندې په دویم کوله. حالانکه که چېرې دا د دوی ذاتي ملکیت وي، حضرت علی رضی الله تعالی چې خلیفه شو بیا یې ولې وانهغوستو؟ دی وایي دی به یې همداسې پرېغوستو. نه، دا د حضرت علی رضی الله تعالی یوازې خو نه و، دا خو د فاطمه رضی الله تعالی اولاد موجود و. په کار دی چې حسن او حسین باندې دا تقسیم کړی وي. یاد ساتئ په نه غوښتلو سره د چا حق نه باطلېږي. ستا اوس چا سره میراث دی، تا ته میراث میلاویږي او ته نه غواړې، ولو که 100 کاله بعد هم ته غوښتلی شي.
نه غوښتلو سره نو هلته پته ولګېدله چې دا باب فدق واقعا چې تاسو له هوا ورکوئ د دې اصلیت نه ده انشاءالله په خپل ژبه د دې وضاحت کوو. مولوي صاحب عبارت شروع کړه مخکې زه د خیره د شیعه امامیه یا اثنا عشریه وضاحت موجود دی. اسنه لکه چې شیعه ګمان کړی دی او خاص کر په هغوی کې امامیه داسې وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس امام برحق علی رضی الله تعالی عنہ دی، بیا د هغه زوی حسن رضی الله تعالی عنہ، بیا د هغه ورور حسین رضی الله تعالی عنہ، بیا د حسین زوی زین العابدین رضی الله تعالی عنہ، بیا د هغوی زوی محمد باقر رضی الله تعالی عنہ، بیا د هغوی زوی جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ، بیا د هغوی زوی موسی کاظم، بیا د هغوی زوی علی رضا، بیا د هغوی زوی محمد تقی، او بیا د هغه زوی علی نقی، او بیا د هغوی زوی حسن عسکری، او بیا د هغوی زوی محمد قاسم دی رضی الله اجمعین. د ټولو نه پوه شولې دا هغه کس دی د چا چې انتظار کولی شي دوی ته څه ویلی کېږي؟ امام مهدي ورته ویلی کېږي. او د دوی په عقیده دا د دشمنانو د بیرې نه پټ شوی دی. داسې شی د دوی دا نظریه ده. ګوره دا زموږ د اهل بیتو په باره کې دا نظریه ده چې به دشمنانو نه پټېږي. هغه وفات شوی دی، داسې ځان نه لګېږي چې دا به دشمنانو نه به اهل بیت په پټېږي. دا خو تاسو د هغوی سپکاوی کوئ، نه کوئ سپکاوی. د ویرې نه پټېدل بزدله کوي که بهادري کوي، نو دا خو تاسو هغوی ته د بزدلۍ نسبت کوئ. زمونږ دا عقیده نه ده مولوي صاحبانو. او ډېر نږدې ده چې ظاهر بشي او دنیا به د عدل او انصاف نه ډکه کړي، لکه چې اوس د شر او فساد نه ډکه ده. او د دوی د عمر په اوږدو کې د زندګۍ د ورځې په اوږدو کې څه امتناع نشته دی. لکه ګوره څنګه دوی وایي چې حضرت عیسی علیه السلام به راغلی که نه، څه فرق پکې راغلی دی، یا حضر علیه السلام دی. نو دوی وایي چې دغه شانته کې دا ژوندی په غار کې ناست دی. مطلب د دې خبر دا دی چې دا ژوندی دی په دې ښار کې موجود دی. وضاحت د اهل تشیع د یوې مخصوصې فرقې امامیه تردید کوي. د دوی د عقیده چې د نبي علیه السلام نه پس ایمان برحق علی رضی الله تعالی عنہ دی، او بیا دوی په اولاد کې هغه څوک دي کوم چې په ترتیب سره په کتابونو کې مذکور دي. او 12م امام مهدي دی او هغه غایب شوی دی. قیامت ته نږدې به د هغه ظهور انتظار کیږي او زمانه به د عدل انصاف نه ډکوي. د شیعه امامیه عقیده دا ده چې د نبي علیه السلام نه پس سلسله د امامت په علی رضی الله تعالی عنہ نه شروع کیږي. او د امامت د څه وایي؟ دوی وایي چې امامت او خلافت دا چا نه شروع کیږي، حالانکه دا د اسلام د اصول نه خلاف دی. دا تر نږدې وي که د تر زوی زیات نږدې وي. کله چې میراث تقسیمیږي یاد ساتئ تر زوی موجود دی او تر موجود دی، میراث به تر ته ملاویږي. دا سبب تو په وجه تر زوی محرومه دی. که خلافت اصلي حقدار ګڼي حضرت عباس رضی الله تعالی ولې نه ګڼي؟ هغه کاکا دی، کاکا خو په منزله د پلار وي. دا خبر یاد دی، پوه شوئ؟ نو دوی وایي چې یاره امامت حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شروع کیږي او تاسو دا معصوم ګڼئ. نو زه تاسو ته دا وایم د معصوم مونځ د غیر معصوم پسې تاسو کوئ. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا تاسو په دوی باندې جایز هم نه دی. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ټول عمر د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پسې مونځ کوو. او یو شیعه عالم لیکلي 13 مونځونه د عمر رضی الله تعالی عنہ پسې کړي دي. نو تاسو غیر معصوم او دا تقیه کول، چې تقیه کول ځان نه لګي، به ټول بنیاد په تقیه کې راغون کوي. ملحدین څه کوي؟ ملحدین چې زی ابازو ته برازي چې ټیک ده چې دا کائنات خدای پیدا کو، نو خدای چا پیدا کو؟ د دوی دا غټ سوال دی. شیعه حضرات به زی ډز تقیه ته براشي دی تقیه کوله، بس دقه یو هغه دا د پوینټ یو خبره وي چې څوک ځان په خلاص کړي. نو دا ورته تقیه د سره تقیه خو بزدل سره کوي. ته ورته سوي تقیه بزدل کوي کنه کوي؟ حق نشي ویلو ځان پټ کی نه شیر خدا هغه څنګه به داسې خبرې وکړي مولوي صاحبانو. او په 12م امام مهدي باندې ختمیږي کوم چې د دشمنانو د بیرې نه په کال 266 هجري کې یا 260 هجري کې په یو غار کې پټ شوی وو. دا کسان هر کال په مقرر تاریخ د دې غار د دروازې سره جمع کیږي او د دوی د خروج انتظار کوي او د عقیده لري چې کله د دنیا نه شر او فساد ختم شي او د اهل باطل نظام ختم شي، په دغه وخت کې به امام مهدي ظاهریږي او دنیا به د انصاف او عدل لټکوي. علامه نصفي رحم الله باقاعده نصفي کې د دوی د تردید کولو په حال کې وایي د امام ظاهر کېدل مناسب دي تر دې چې خلک ورته نه فایده واخلي او دوی لره دا پکار ده چې د خلکو په منځ کې موجود وي، چې د خلکو د ضرورتونو پته ورته ولګي او د خلکو د ښېګړې کارونه وکړي او د دشمنانو د ظالمانو د ویرې په وجه به د خلکو نه ځان پټوي او نه به د زمانې درست کېدو انتظار کوي چې شر او فساد ختم شي. دا خو نه کېږي چې شر او فساد ختم شي. اسیا ګوره عقل نه خلاف عقیده دوی لري. ګوره عیسایت هم انتظار کوي. بایبل کې عهدنامه قدیم عهدنامه جدید کې وضاحت موجود ده د دوی په کتابونو کې چې عیسی علیه السلام راشي نو موږ به په ورېځو د پاسه ګرځو سبق او موږ به په دنیا حکمراني کوو. یهودیت د دجال کوي
د دجال انتظار کوي چې موږ بس کو دجال پر راځي او موږ ټول دنیا باندې حکمرانی کوو. هغه د بار دوی خپل ترتیب روان دي. موږ مسلمانان هم د اوس د منکرین حدیث د مهدی نه انکار کوي چې مهدی به راځي، امام مهدی علیه السلام، او دغه شانته کې د دجال نه هم انکار کوي. منکرین حدیث هم دا نظریه لري. شیعه حضرات د خپل امام انتظار کوي. موږ چې د امام شیعه حضرات چې دي د امام مهدی رضی الله تعالی عنہ انتظار کوي چې څه دی چې دا په غار کې پټ شوی دی. موږ چې امام مهدی علیه السلام په پیدا کیږي د مور نه سبا کیږي دا خپل هغه دغه موجود دي، نه په حدیثو کې موجود دي. اوس راځو مولوی صاحبانو، علامه تفتزانی رحمت الله علیه د امام د غایب کېدو په عقیدې د عقیدې بطلان باندې درې دلایل پیش کړي دي. سو درې دلایل. اول دلیل هم اغراض چې د امام د قرونه مطلوب دي، مثلا حدود و غیره قائمول، دا غینه د حاصلېدو په سلسله کې د امام پټو سیدل او د سره نه موجود اوس امام نشته دی نو دا دغه بس کیږي، حدود بس څه چل کیږي د سره. دا خو پکار د چې حدود لازم شي، په حدود سره څه کیږي امن راځي کنه. قصاص کسی شه ده حیات یا اول الالباب. دغه شانته کې یقینا خبره ده. نو چې ته اوس امام نشته رستانو صاحب سکیږي نور به جرمونه خو نور ډیریږي کنه زیاتیږي کمیږي زیاتیږي. ور سره دویم دلیل د دشمنانو نویرا د دې خبرې تقاضا نه کوي چې امام پټ شي او د نوم نه علاوه د هیڅ موجود نه وي، بلکې زیات نه زیات د دې خبرې تقاضا کوي چې خلکو نه د امامت خپل دعوه پټ وساتي او په دې کې د ظاهر اوسي. موږ چې ته دشمنان د ډیر د خپل دعوه پټ وساتي کې موجود وسلکه د پلار چې حسن عسکری رحمت الله علیه په خلکو په وړاندې د دې په میس کې بوسېدو خو د امامت دعوه به نه کوله. مولوی صاحبانو دریم دلیل د دوی د قول د باطل کېدو درېمه وجه دا ده کله چې په اهل زمانه کې فساد او نقصان خور شو او ظالمان غالب شول او آرا مختلف شول، نو په داسې وخت کې پټېدو ته ضرورت نشته، بلکې په داسې وخت کې امام ته حاجت نور هم زیات وي او د دوی لپاره امام اطاعت په نسبت د هغه وخت ډېر زیات وي کله چې په دنیا کې د شر او فساد ماده ختمه شوي وي او د اهل باطل نظام ختم شوی وي. پوه شولې که نه؟ اوس راځو موږ د شیعه امامې په نظمانه چې دی چې دا شیعه اثنا عشرې چې ده دوی وایي چې امام څه شی دی؟ معصوم دی. د دې عبارت وضاحت موجود دی، دې باندې سوالات هم کوو. وایي عبارت په شرع العقاید کې د دوی د تردید کړی شوی دی چې امام معصوم کېدل شرط نه دی. علامه تفتزانی رحمه الله په دې باندې د دلیل بیانولو په حال کې وایي چې د صدیق اکبر رضی الله عنه امامت او خلافت په دلایل صحیحه اجماع سره ثابت دی. که چېرته د امام معصوم کېدل شرط وي نو بیا به د صدیق اکبر رضی الله په امامت او خلافت د صحابو اجماع نه وه قایم شوې، ځکه چې د هغه عصمت ثابت نه دی. دا زموږ عقیده ده چې څه شی دی معصوم څوک دی؟ صرف انبیاء کرام دی، پوه شولې، او صحابه کرام څه دي؟ محفوظ دي. دا وی عمل بدله دنیا کې دوی ته ملاوه شوی دا مجتهدین څه دي؟ ماجور دي. هغوی دا که خطا وشي بیا څه کېږي؟ یو اجر ورته ملاویږي. موږ څه یو؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څه شی دی؟ عصمت خو په اجماع د امت سره ثابت دی او په اجماع د امت سره دا خلیفه هم دی. ګوره مولوی صاحبانو همدارنګې دی کوم ځای ته ورسېدي که چېرته د امام معصوم کېدل شرط وي نو بیا به د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه په امامت دا ځینې عبارت دی. که چېرته د امام معصوم کېدل شرط وي نو بیا به صدیق اکبر رضی الله عنه په امامت او خلافت د صحابو اجماع نه قایم شوي، ځکه چې د هغه عصمت ثابت نه دی. همدارنګې د امت لپاره د عصمت په شرط کېدو کوم صحیح دلیل نشته. که چېرته عصمت شرط وګرځولی شي نو بیا به د دې لپاره دلیل ته ضرورت وي او دلیل خو نشته. پاتې شو دا خبره چې عصمت شرط نه دی. موږ دومره سوالات په همدې د عصمت په باره کې کوو چې تاسو وایئ چې حضرت علي رضی الله تعالی معصوم دی او د علم غیب حاصلو، نو دا خپل لور څوک تاسو په نظمانه د دوی په نظمانه شیخین نعوذ بالله کفر نسبت کوي، نو کافر ته څوک بل لور ورکوي؟ کفر د مسلمان او د کافر نکاح نه کیږي. نعوذ بالله به خو هغه نکاح نه ده شوی ستاسو په نظمانه. بیا دا چې نعوذ بالله کافر شوی د ستاسو په نظمانه نو د بیا کافر پسې چا مسکیږي زه به د دې پسې به وکړو. نو کافر پسې څنګه هغه مزاتل زر منځونه صرف عمر رضی الله تعالی پسې کړو. دا چې ګڼې تر آزاد دي اوس را روان هغه بیانوم درته مخکې زه عبارت ویم. پاتې شو دا خبره چې عصمت شرط نه دی نو دې لپاره دلیل ته ضرورت نشته. د دې وجه دا ده چې د عصمت شرط نه ثابتېدل په خپله د عدم اشتراط دلیل دی. اهل تشیع د امام په عصمت باندې د دې فرمان الهي استدلال کړی دی لا ینالو عهد الظالمین. دا آیات مبارک پیش کوي چې لا ینالو عهد الظالمین، یعنی زما عهد او اقرار به ظالمانو ته نه حاصلېږي. او غیر معصوم ظالم دی او ظالم دی غیر معصوم نعوذ بالله د ټولو ته د ظلم نسبت کوي. هلکه دې کې ډېر مؤمنان پي صحابه کرامو ته د ظلم نسبت کوي چې دوی څه وایي
ولسبانو دوی وایي چې دا غیر معصوم څه دی ظالم دی ولې ظالم دی او ظالم دی ماجور پکې موجود دی په امت کې ماجور پکې موجود دي ته چې ظالمان دي او ظالم د امامت او دین اهل لري نو معلومه شو چې غیر معصوم امام ګوره دا نشي باندې کېدای. خلک څنګه چې عامدي آیاتونه او استدلال د خپل طریقې سره کوي هغه شان د غلام احمد پرویز وایي نظام ربوبیت کې او ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو د دې آیات نه د قل العفو نه استدلال کوي چې به ذاتی ملکیت نشي ساتلې دا بس کې د حکومت ته حواله کې اشتراکي نظام قائل دي نو دغه چاته کې دا خلک مغوي د استدلال کوي آیات وایي استدلال دي د خپل ځان لپاره راوباسي نو نه زمونږ دین کامل دی او زمونږ استدلال کوم چې صحابه کرامو تابعین او تابعین کړي مولسبانو هغه معتبر دي د اوسنو خلکو موږ دا څه استدلالات معتبر نه دي مولوی صاحبانو نو معلومه شو چې غیر معصوم امام نشي کېدای اصل کې د دین د دې مقصد صدیق اکبر رضی الله عنه ظالم ګرځول سره د خلافت اهل نه کېدل ثابت ول نعوذ بالله د څه د خلافت اهل نه دي مګر چې د خلافت اهل دار نه نعوذ بالله نو به خدا سودا نسبت الله محبوب ته کوي هغه په خپل مسله باندې ودرو او په خپل مسله باندې نعوذ بالله څوک ظالم ودري نه لکه هغه پاک خلک بس الله دې ورته معفو کړي نو بس الله دې موږ دوی ته وایو چې لکه تاسو د خپل ایمان باندې ویریږئ تاسو د اهل بیت چغې وخی خو اهل بیت سره زمونږ مینه ده داسې څوک د اهل بیت بیا ادبي نه کوي چې سریاب موږ دوی باندې سوال کوو که نه دا تاسو چې دا ماتم کوئ نو د دې زین العابدین رضی الله تعالی عنہ د دې واقع نه وروسته 40 کاله غالبا ژوند دی یو کالم د راونه وته نه سروش کو نه ګریوانش کو نه ځان په چړو نه ماتم کو په توله کې چې دا تاسو د خپل دکانداري لپاره د دوی چې کوم دا مشهور ولوي به داسې دکانداري ده د یو شیشه د دغه سوې ذاکر د یو ذاکر شل لګ روپے اخلي او د دوی کم ذاکر چې ډیر نعوذ بالله کنځل کې صحابه کرامو د دې تخلق فوقیت ورکوي دوی صحیح دین بیان کې دوی څوک راولیم نو نن سبا د مالګه مصالې چې هر سړی استعمالوي ته حق بیان ولا که څوک څه بیان موري نو ته مالګه مصالې لګه په ولګه او ته د صحابه کرامو نعوذ بالله د ایمان سپکاوي او کیا د تابعین او تابع د کبیرو د امت یاد ځبانو نو دوی ملزبانو دوی ځان نه استدلالات کوي دا خبر دوی غلطه ده علامه تبتزانی رحمت الله علیه سفر وایو علامه تبتزانی رحم الله د دې استدلال چې دا کومه مقدمه چې تاسو صغرا ده چې دا غیر معصوم دا ظالم دی نو دا خبره وایي سیدار سره موږ نه منو صحیح خبره ده زګه چې ظالم خو هغه چاته ویل شي چې سودا سي ګناه وکړي حکم چې دا عدالت خراب شي بیا دا ظالم شو او بیا توبه هم نکړي او خپل اعمال درست کړي او په داسې صورت کې د غیر معصوم ظالم کېدل نه لازمي کله چې یو کس نه د ګناه صدور شي او بیا هغه نه توبه وباسي او د اعمال صالحه په ذریعہ خپل اصلاح وکړي نو دې په ذریعہ د ظالم پاتې نشو فلا ينال عهد الظالمين کې د عهد نه مراد عهد امامت نه دی بلکې عهد نبوت دی لہذا دې خبرې لپاره د دې آیت مبارکه نه استدلال کول درست نه دي شبانو تقریبا ما شل 15 په دې مقاله شیت کې ما شل 15 وجه ذکر کړی د دوی او د يهودیت مشابهت دی يهودیت هم د هغه قایلو د موسی علی السلام نه وروسته ترتیب هغه و چې دا په من کې بدار روان وي د پیغمبري تر دې پورې جوس عیسایان هم دا وایي چې عهد دی عهد نه مراد څه دی عهد نه مراد هغه نبوت غني حالانکه ما ورته په دې کې جواب کړی هغه پادری ته چې عهد نه مراد ختنه ده چې ده ختنه د تاسو د سره د پیغمبري ته مراد نه ده دویم د عهد نه مراد صالح امامت علی نو هغه ان شاء الله وخت راشي په خپل ځای کې په هغه باندې بحث کوو دوی وی امام به د نورو نسوي افضل بوي سبوي امام به د نورو نه افضل وي د شیعه حضراتو نظریه چې امام به د نورو خلقو نه افضل وي او دا دوی د امامت لپاره شرط مقرر کړی دی په دې شرط کې د دوی مقصد د خلفای ثلاثه صدیق اکبر عمر فاروق عثمان رضی الله عنهم سوال کو موږ د شیعه حضراتو باندې سوال کو تاسو چې اعوذ بالله شیخین حضرات او دغه شان کې چې خلفای ثلاثه دي اعوذ بالله تاسو د دوی د کفر قائل سیاسن الله یاری دي تاسو د دوی د کفر قائل سي موږ د دې ائمه معصومین نو موږ له دلیل پیش کې کنه هغه ته خو په پته و تاسو په نظم باندې خو هغه ته علم غیب اصلو کنه نو چې علم غیب ورته اصل خو داغه یو دلیل ماته پیش کړي چې هغه ویل چې بایستا یو کتاب خو لیکلي ځای موضوعي روایت خپل کتاب نه پیش کا چې ستا لیکلي وي چې بای تا امام معصوم لیکلي وي چې ورته د نورستان ته خو ته چې اوس په کوئی فتوی لګې نو ته په کار د چې ته ځان نه فتوی ونه لګې کنه د دې تا خو دوزه د حسن الله یاري خبرو له باندې ترجیح نه ورکو با نو هغه د شیخانو په کفر باندې استدلال کوي قران آیات وای نو خو په کار دی چې هغه په ثبوت کې ماته شي د خپل مکتبه فکر د دوی چې کوم کتابونه دي
د دوی مشهور کتابونه چې دي دا اصول کافی ده، فروع کافی ده، تهذیب الاثار ده، بهار الانوار ده، د نهج البلاغه دا مشهور کتابونه دي، ستا مستند متون دي چې دي د دوی دا سلور کتابونو ته داسې امام داسې مقام حاصل لکه زمونږ چې صحاح سته دي. نو ته مله د دوی نه عبارت پیش کا کنه کنه راشه د نور مولیان نه دی پیش کا چې هغه د کم چې سوي ستاسو پر ځمانه مسلم وي سوي لکه دوی باندې موږ اعتراض کو. فصل الخطاب ته یو کتاب لیکل دی اوس نه ملاويږي. دوی په کتاب کې د تحریف د قران قائل دي، دوی موږ سره نه مانو لکه څنګه چې عیسی انجیل برناباس نه مني. انجیل برناباس چې موږ عیسی ته پیش کوو موږ سره نه مني، هغه وي دا تاسو نه لیکل دي. موږ خو ټیک شو نو دا فصل الخطاب هم خو ټیک د تینه مانی کنه. فصل الخطاب ته ما سره نه مانی ته چې دا خبري غلطي دي. نو دغه شاته کې بل یو ستا امام خو به کوم مسلم خو به لیکل چې دا شیخ نعوذ بالله کافر دا غوینه ما د څوکا یو دلیل پیش کړه ور سره دلیل اسم ور سره سره دوی مقصد د خلفای ثلاثه صدیق اکبر بل سوال کو موږ چې تاسو د یو د صحابي تعریف څه دی د صحابي تعریف په دې باندې دي سره زموږ ورځ مناظره موږ ورته د صحابي تعریف ته خپل امام ور دینه چې تاسو څه سوال کوئ د امام معصوم سوال به کوئ لاندې خمولیانو خبرې به نه کوئ چې لاندې مولا نه ته د امام زکه دین تا ته چا مکمل کړی دی تا د دین امام معصوم مکمل کړی دی نو چې امام معصوم مکمل کړی دا غره ماته د صحابي او تعریف وکړه چې هغه د صحابي تعریف څنګه کړی دی ځکه تاسو په نسو صحابي دي ته ویل کېږي چې دا پنځه پاک نعوذ بالله دا نور څه شو کله ایمان هم راوړل نو کفر په ځل کې پټ ساتلو د دوی د عقیده دا موږ دا خبره د دوی غلطه ده ځکه صحابه کرام ایمان ثابت دي د قران او د حدیث نه ثابت دي بل سبانو دوی مقصد د خلفای ثلاثه صدیق اکبر عمر فاروق عثمان رضی الله عنهم اجمعین امامت او خلافت باطل ولي ځکه چې دوی وايي د افضلیت صرف پنس معلومې دي شي او د دولسو امامان نه علاوه د هیڅ چا د فضیلت باره کې کوم نشته. علامه نصیب رحیم الله په دوی باندې د رد کول په حال کې ویل دي چې د امام د پاره د نور ټولو خلکو په نسبت افضل کېدل نه امامت شرط نه دی. علامه تزانی رحیم الله بشر العقائد کې د وضاحت کول په حال کې وایي چې ډېر کړه د برابر درجه واره بلکې مقصود موږ به سوال کوو تاسو یو چې نعوذ بالله شیخین حضرات خلفای ثلاثه 14 چې کافرو نو خلافت په وخت کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې څومره بلسه چرته راستي چرته دی توجه سره راځه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خلافت په زمانه کې 2 لک مربع میل باندې زمون خلافت نعوذ بالله د دین کافرو په لاس کې تاسو تعقیده مطابق نه پوهیږئ تاسو چې شیخانو د کفر قائل نو د حضرت علی رضی الله عنه خلافت خو جناغه به چې جنگ جوړ شو داغه په خلافت کې ټول عمر داغه په جنگونو کې تیر شو اخر کې هغه ارمان کې کاش چې وزید مخ کې وفات وي حسن رضی الله عنه ته زوی ته وی کنه چې کاش دا ورځ مانه ویل دي چې ځکه مسلمانان په خپلو کې په دغه کې اختلاف راغی د خلافت چې کوم د خیر القرون اولنې ابتدایي دور دی چې تاسو باندې نعوذ بالله وی کافر تیر شوی دي نو دا دین د اسلام کافرانو خور کړل دنیا کې دا عقلي سوالات دي چې تاسو باید وینه کوئ چې ته د دوی د کفر قائل نو هغه اسلام د لپاره خدمت کړي کفر د لپاره کړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د اسلام خدمت کولو که د کفر کولو صحیح دین موږ ته رسولې کنه منسوخ یا چرته په ځان نه تحریفات کړي ماته د صفات دین را رسولې مسلمانانو په ټوله دنیا کې دین خور کړي دی ته نعوذ بالله کافر راشه د حضرت علی رضی الله عنه خلافت زمانہ کې ټول اختلاف خلته نو مولجبانو دا هغه سوالات چې تاسو به په وخت د ضرورت دوی نه به کوي ډېر کړه ته برابر درجه والا بلکې مفضول یعنی کمی درجه والا څوک چې په علم او عمل کې کمال لري لیکن دا افضل په مقابله کې د خلافت او امامت په امورو کې قوي مهارت لري او د امامت د مصالح او مفاسد نه زیات خبردار وي د خپل شان او شوکت په وجه د امامت او خلافت په بهتره طریقې سره سرته رسولی شي او د امام په مقررتیا هم دا مقصود دي او خاص کر په هغه وخت کې کله چې د امام مقررولو مقصد شرع او فساد د پکول لپاره وي نو کله د مبذول په مقررولو سره فتنه ختمېدای شي نو په دې وخت کې به د مبذول امام ګرځول افضل وي نو معلومه شوه چې د امام لپاره په خپلو هم عصر کې افضل کېدل شرط نه دي همدا وجه ده چې عمر فاروق رضی الله عنه شپږو کسانو لره د شورا په طور امامت حواله کړو او حال دا چې عمر رضی الله عنه ته په دوی کې د بعضو فضیلت معلوم د عمر فاروق رضی الله عنه د دې له طرز عمل نه معلومیږي چې د امام لپاره خپل زمانه په خلکو افضل کېدل شرط نه دی ورته پوه شو هغه ورته شورا مقرر کړ چې تاسو په شپږو کسانو کې څوک کوي چې څوک پکې تاسو امام کوي هغه ځان نه ځان لپاره مشرو ګرځوي هغه چیزونه کوم چې د امام په امام کې
شرط یې هغه اتفاقي دی مولوي صاحبانو. اولین شرط دا دی چې امام به د ولایت کامله اهمیت لري او د ولایت کامله لپاره 15 شرایط دي. اول مسلمان به وي، ځکه چې الله تعالی د کافرانو لپاره په مسلمانانو د څه قسم تصرف لپاره لار نه ده ورکړې. نو معلومه شوه چې کافر امام نشي کېدی، لکه چې فرمان الهي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. دویم نمبر آزاد به وي، ځکه چې غلام د خپل مالک په کارونو کې مصروف وي او د امام لپاره خو پکار چې د مسلمانانو د کارونو لپاره فارغ وي. دیمه وجه دا هم ده چې غلام د خلکو په نظر کې سپک او ذلیل وي او امام خروب او عزت والا کېدل پکار دي. دریم امام به نارینه وي، ځکه چې په حدیث کې راځي د ښځو په علم او عقل کې کمی دی، ناقص دین والا دي. څلورم امام به عاقل وي. پنځم امام به بالغ وي، مجنون او ماشوم په امورو کې د تدبیر کولو نه عاجز وي. دویم شرط چې دی هغه دا دی چې امام به د خپل رای او د فکر په قوت سره او د خلکو په زړونو کې خپل په خپله روب او د دبدبې او شان او شوکت په وجه د مسلمانانو په کارونو قدرت لرونکی وي. دریم شرط دا دی چې د شریعت د احکامونو به خبردار وي، عالم به وي، انصافدار به وي او د خپل شجاعت په وجه د احکام شریعه یعنی حدود او قصاص وغیره په نافذولو او اسلامي سرحدونو په حفاظت کولو او د مظلوم او ظالم په منځ کې په انصاف کولو به قادر وي. همدا کارونه د امام په مقررۍ کې مقصود اصلي وي. مولوي صاحبانو دې شیګانو باندې موږ ډېر سوالات لرو. موږ ورته وایو چې دا تاسو دا 12 امامان دا زمونږ هم دې ته احترام لرو، خو ستاسو شیعه دې ته چې موږ جواب کوم د دوی د کور نه به کوو. د دې کې چې بعضې داسې ډلې دي، بعضې داسې فرقې دي چې هغوی د 12 د امامت قایل نه دي. لکه زه تاسو ته څو مثالونه ذکر کوم. کیسانیه فرقه په دوی کې چې دا د محمد حنفي رحمت الله علیه کوم چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د هغه د امامت قایل وو. زیدیت فرقه چې وه نو دا د زید بن علي رضی الله تعالی عنہ د امامت قایل وو. ناوسیه فرقه چې وه دا د امام صادق رضی الله تعالی عنہ د محدودیت قایل چې دا امام مهدي دی. فتیحیه قبیله چې وه دا د امام صادق رحمت الله علیه د زوی فرزند حضرت عبدالله افتح رحمت الله علیه د امامت قایل. اوس تاسو جو کې 15 موږ ذکر کړی دي. اسماعیلیه فرقه چې دا د امام صادق رحمت الله علیه فرزند د امام اسماعیل رحمت الله علیه د اسماعیلیه فرقه اوس هم دلته موجود ده کنه، دا د دوی د امامت قایل دي. کفیه فرقه چې دا د امام صادق رحمت الله علیه د زوی د موسی بن کفی د امامت قایل. اقمیسیه فرقه چې دا د امام صادق رحمت الله علیه زوی د موسی بن عمران اقمص رحمت الله علیه د امامت قایل دي. دا تقریبا 15 موږ راجمع کړی دي. نو موږ یو تاسو کې اوس موږ تاسو خو په خپلو کې به امام موږ له منتخب کوي، موږ به در سره بیا په هغه بحث وکړو، بیا به در سره کله چې شیانو ته تاسو ماهیته کېږي انشاءالله دې باندې مکمل به تفصیلي به دوا کوي چې کدی کال ونه شي چې را روان کال کې انشاءالله علم دا زه پړاو کوم دلته په شیعت باندې چې تاسو شیعت ته ماهیته راشي چې ته ورته وایې چې بھائی ته مسلمات دې ماته بیان کړه. حسن الله یاري ته ماهیته کېنې، کار چا ته ماهیته کېنې، مسلمات دې بیان کړه. ته خو د 12 د امامانو د څه شي د امامت قایل دی که نه، نو تا سره خو ستا کور کې اختلاف لري، ته صحیح که هغه صحیح، نو تا نه به ځان خلاص کړي. هېڅکله درنه ځان نشي خلاصولی. او راځه ته دې ماته زما د شیخیانو کفر ثابتې، ته خپل یو امام معصوم قول پیش کړه. قرآن آیتونه ځان دپاره مه وایه چې قرآن ما ورته ویل انشاءالله په 15 منټو کې ورسره مقدمه راغونډېږي، خو دا اهل کار والا دې ورته خدای پاک رامحیته کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. سبب ووایو چې